بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د ارشاد الصرف 15 درس دی. په نن درس کې به مونږ باب اول صرف کبیر فعل ماضی مجهول دینه مخکې درس کې مونږ فعل ماضی معلوم ویلو چې فاعل معلوم وي. اوس په وایي فعل ماضی مجهول معنی ده نامعلوم چې فاعل معلوم نه وي. او ثلاثی مجرد چې یعنی فعل ماضی ګوره دا اوله صيغه ده ضاد را با نو چې په دې فعل ماضی کې درې حروف صرف درې حروف زائد پکې یو هم نه وي. او صحیح دي چې د ضاد را با په ځای باندې الف واو او یا د دې درې حروف نه پکې یو هم نه استعمال شوی حروف علتونه اسفعل يفعل یا فعل يفعل نو دا اوس مجهول شو نو اوس په فعل يفعل وي او چې معلومه نو فعل يفعل به فعل ٹھیک شو. خاجي اوس مونږه د باس اثبات فعل ماضی مجهول باس پکو ان شاء الله. صيغه یعنی واحد مذکر غائب ضربه دا مونږ سره د معلوم صيغه ده چې کلم د ماضی معلوم نه د ماضی مجهول صيغه جوړه نو اول به دې سره داسې کارو کې چې اولنی حرف له ضمه ورکی چې زبر هغه به پیش کې او د اخیری حرف نه مخکې حرف له زیر ورکی که زبر بي یا که پیش بي نو هغه به زیر کې. نو د ضربه نه ضربه شو. ضربه معنی هغه یو سړی وخل کړ او ضربه معنی هغه یو سړی وخل شو. ٹھیک شو. چې کوم سړی به مخکې وحل کول نو اوس اوماغه سړی وخل شو خو چې چا واله نو هغه وهلو والا معلوم نه دی. ٹھیک شو. په ضربه کې وخلو والا معلومو چې کس په خپل وخلو والا او په ضربه کې دا کس وخل کېږي خو چې څوک وخی هغه معلوم نه دی. وخل والا معلوم نه دی. فاعل معلوم نه دی نو ځکه ورته مجهول وي. فاعل نامعلوم دی نو هغه نامعلوم ته مجهول وي. ٹھیک شو. نو ضربه اوس چې اوله صيغه کې کم تبدیلی رااله چې اولنې ضاد چې فا کلمه له ضمه ورکی او د لام کلمې نه مخکې عین کلمې له کسره ورکی. فا کلمې له ضمه ورکی عین کلمې له کسره ورکی. اوس په دې ټولو ګردانونو کې ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتي ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا همدا قد ضاد باندې ضمه او را باندې کسره ضاد ضمه را کسره او اخري حرف په خپل حال دغه بل چیړي. ٹھیک شو. هغه مخکې ضربو په با باندې زبرو اوس په ممقه ضربوي خو دلته کې په فا کلمه باندې ضمه او عین کلمه باندې کسره واچي. بس دا د ماضی معلوم نه ماضی مجهول شو. اوس د ضربه معنی ده هغه دې کې ممقه هو ضمیر فاعل دی نائب فاعل دی. هغه یو مذکر یا یو سړی وهلی شو. ٹھیک شو. په تیره شوې زمانه کې دا یو صيغې سره به دا په تیره شوې زمانه لیکو یعنی دا ماضی ده ماضی. ٹھیک شو. او دا وهلی شو دا فعل مجهول او هغه یو سړی نو دا د هو ضمیر نائب فاعل هو ضمیر. ٹھیک شو. دا د دې معنی ده. نو په ضربه کې هو ضمیر نائب فاعل دی دا هغه معنی ده هغه یو سړی. ٹھیک شو. او د ضاد را با معنی ده وهلی شو ضربه وهلی شو او په تیره شوې زمانه کې دا د ماضی معنی ده. ٹھیک شو. نو واحد مذکر غائب صيغه موږ سره تیار شو. ضربه هغه یو سړی وهلی شو په تیره شوې زمانه کې. اوس تسنیه مذکر غائب ضربه معنی هغه دوو سړو وهل وکړه دې کې به اوس پس په دې نه موږ مجهول جوړ کړو نو دا فا کلمه به ضمه کې او عین کلمې له کسره ورکی بس دا په اخري حرف باندې چړي. ضربه هغه دوه سړي وهلی شو. اول ضربه معنی هغه دوه سړو وهل وکړه. اوس دلته کې ضربه هغه دوه سړي وهلی شو. هغه دوه سړي وهلی شو. هغه دوه سړو وهل اوخوړه هغه دوه سړي وهلی شو په تیره شوې زمانه کې
هغه دواړه سړي وخلی شو. اوس جمع مذکر غایب ضربو دی ضربو نو دا به اوس ته داسې کې په دې فا کلمه باندې به ضمه واچوې او عین کلمه باندې به کسره واچوې. ضربو ضربو معنی هغه ټول سړي وخلی شو. هغه ټول سړي ووهلی شو په تېره شوې زمانه کې. همدا په تېره شوې زمانه ورسره لیکه. اوس د واحد مؤنث غایب صیغه ده، دا د مذکر غایب صیغو مجهول جوړ شو. ضربه هغه یو سړی ووهلی شو په تېره شوې زمانه کې. تسنیه مذکر غایب ضربه هغه دوه سړي ووهلی شو په تېره شوې زمانه کې. جمع مذکر غایب ضربو هغه ټول سړي ووهلی شو په تېره شوې زمانه کې. اوس واحد مؤنث غایب صیغې له راځو. ضربت دی نو ضربت دا معلوم صیغه ده، معلوم. اوس دې کې د دې معنی ده هغه یوې ښځې وهل وکړه. اوس د دې نه زه مجهول جوړوم نو فا کلمې له به ضمه ورکړي او عین کلمې له به کسره ورکړي. بس دغه تبدیلي را راولي. ضربت معنی ده هغه یوه ښځه ووهلی شوه. وختي ضربت معنی ده هغه یوې ښځې وهل وکړو. اوس هماغه یوه ښځه ووهلی شوه په ضربت کې. ضربت هغه یوه ښځه ووهلی شوه، هغه یوه ښځه ووهلی شوه په تېره شوې زمانه کې. ٹھیک شوه. اوس تسنیه مؤنث غایب دا ضربتا دی. ضربتا هغه دواړه ښځو وهل وکړه، هغې دواړو ښځو وهل وکړه. اوس د دې نه مونږه مؤنث د دې نه مونږه د مجهول صیغه جوړو نو عین کلمې له به د عین کلمې له به ضمه ورکړي او د را کلمې له به کسره ورکړي. ضربتا معنی ده هغه دواړه ښځې ووهلی شوې، هغه دواړه ښځې ووهلی شوې په تېره شوې زمانه کې. تېره شوې زمانه کې. ها اوس جمع مؤنث غایب ضربنا معنی ده هغې ټولو ښځو وهل وکړه. اوس په دې نه مونږ ضربنا جوړ کړو. ضربنا معنی ده هغه ټولې ښځې ووهلی شوې نو عین کلمې له به ضمه فا کلمې له ضمه عین کلمې له کسره. ضربنا معنی ده هغه ټولې ښځې ووهلی شوې، هغه ټولې ښځې ووهلی شوې، هغه ټولې ښځې ووهلی شوې په تېره شوې زمانه کې. دا ورسره لیکه. نو دا موږ سره درې د مذکر غایب ماضي مجهول صیغې جوړه شوې او درې د مؤنث غایب ماضي مجهول صیغې جوړه شوې. نو ضربه واحد مذکر غایب ده ضربه هغه یو سړی ووهلی شو په تېره شوې زمانه کې. تسنیه مذکر غایب ضربه هغه دواړه سړي ووهلی شو په تېره شوې زمانه کې. جمع مذکر غایب ضربو هغه ټول سړي ووهلی شو په تېره شوې زمانه کې. واحد مؤنث غایب ضربت هغه یوه ښځه ووهلی شوه په تېره شوې زمانه کې. تسنیه مؤنث غایب ضربتا هغه دواړه ښځې ووهلی شوې په تېره شوې زمانه کې. جمع مؤنث غایب ضربنا هغه ټولې ښځې ووهلی شوې په تېره شوې زمانه کې. اوس راځو د حاضر صیغو ته. حاضر صیغه کې دی ضربتا تا وهل وکړه په تېره شوې زمانه کې. اوس دې له فا کلمې له ضمه او عین کلمې له کسره ورکړه، دا مجهول شوه. ضربتا ته ووهلی شوې په تېره شوې زمانه کې. په تېره شوې زمانه کې ته ووهلی شوې. ٹھیک شوه. او اوس وګوره دا واحد مؤنث حاضر صیغه ده. ضربت معنی ده تا وهل وکړه، ضربت معنی ده ته ووهلی شوې. اوس دلته یې تسنیه مذکر حاضر ضربتما تاسو دواړو وهل وکړه، ضربتما تاسو دواړو ووهلی شوئ. اوس په دا فا کلمې له ضمه ورکړي او عین کلمې له به کسره ورکړي. ٹھیک شوه. ضربتما تاسو دواړو ووهلی شوئ، تاسو دواړه سړي ووهلی شوئ په تېره شوې زمانه کې. دا ورسره لیکه. او جمع مذکر حاضر ضربتم تاسو ټولو سړو وهل وکړه. اوس په د عین کلمې له ضمه ورکړي،
دا فا کلمې ده او عین کلمې له به کسره ورکړي ضربتم تاسو ټول سړي ووهلی شوئ ضربتم معنا ده تاسو ټول سړي ووهل وکړه ضربتم معنا ده تاسو ټول سړي ووهلی شوئ ضربتم معنا ده تاسو ټول سړي ووهلی شوئ تاسو ټول سړي ووهلی شوئ په تېره شوې زمانه کې نو دا د مذکر حاضر صیغه صیغې وې دا مجهول شوې ضربته تا وهل وکړه ضربته ته ووهلی شوې ضربتما تاسو دواړو وهل وکړه ضربتما تاسو دواړو ووهلی شوئ ضربتم دا معلوم ده نو تاسو ټول وهل وکړه اوس دې مجهول جوړ کړه ضربتم تاسو ټول وهلی شوئ اوس واحد مؤنث حاضر صیغه ده ضربتي تا وهل وکړه تا یوې ښځې وهل وکړه اوس د دې نه زه مجهول جوړوم فا کلمې له به ضمه ورکړي او عین کلمې له به کسره ورکړي ضربتي معنا ده ته یوه ښځه ووهلی شوې مخکې تا وهل کول اوس ته وهلی کېږي ته یوه ښځه ووهلی شوې ته یوه ښځه ووهلی شوې په تېره شوې زمانه کې ته یوه ښځه ووهلی شوې په تېره شوې زمانه کې تا نه ته ها ضربتما معنا ده تاسو دواړو ښځو وهل وکړه اوس دې زه ضربتما جوړوم مجهول دې جوړوم ضرب فا کلمې له ضمه عین کلمې له کسره ضربتما معنا ده تاسو دواړه ښځې ووهلی شوئ په تېره شوې زمانه کې ضربتن جمع مؤنث حاضر صیغه ده ضربتن تاسو ټولو ښځو وهل وکړه اوس فا کلمې له ضمه او عین کلمې له کسره ضربتن تاسو ټولې ښځې ووهلی شوئ تاسو ټولې ښځې ووهلی شوئ خو چې چا ولې هغه معلوم نه دی ووهلی شوئ په تېره شوې زمانه کې په تېره شوې زمانه به ورسره ولیکي ضربتن تاسو ټولې ښځې ووهلی شوئ نو دا وګوره دا اول درې د مذکر غایب صیغو مجهول جوړ شو بیا د درې مؤنث غایب صیغو مجهول جوړ شو نو د معلوم صیغې معنا رہے ضربتي تا یوې ښځې وهل وکړه اوس د مجهول صیغې ته راوړه ضربتي ته یوه ښځه ووهلی شوې اوس وګوره د معلوم صیغې ضربتما تاسو دواړو ښځو وهل وکړه اوس دې مجهول جوړ کړه ضربتما تاسو دواړه ښځې ووهلی شوئ اوس د جمع مؤنث حاضر له راشه ضربتن تاسو ټولو ښځو وهل وکړه اوس ته مجهول جوړ کا ضربتن تاسو ټولې ښځې ووهلی شوئ اوس واحد متکلم ده ضربتو ما وهل وکړه زه دې اوس مجهول جوړوم دا معلوم ده دا د معلوم صیغه ده نو د فا کلمې له به ضمه ورکړي او د عین کلمه باندې زبر دی دا به زیر کړي ضربتو معنا ده زه ووهلی شوم وختي د معلوم صيغه معنا وا ضربتا تا یعنی ضربتو ما وخلو کړو اوس معنا دا ضربتو ما وخلو کړو ضربتو معنا دا زو وخلې شوم زو وخلې شوم خو چې چا وارم هغه معلوم نه دی پتیرا شوی زمانہ کې ٹھیک شو نو دا موږ سره د ضربتو مجهول صيغه معنا شو اوس ضربنا موږ دوه سړو وخلو کړه یا موږ دوه خزو وخلو کړه یا موږ ټولو سړو وخلو کړه یا موږ ټولو خزو وخلو کړه نو دا جمع چې دا د دوه سړو یا د ډیرو سړو د پاره راځي او دا د دوه خزو یا د ډیرو خزو د پاره راځي نو ضربنا معنا موږ وخل وکړه او اوس ته دینه د فا کلمې له پیش ورکو او عین کلمې له زیر ورکو ضربنا معنا موږ وخلې شو خو چې چا والی هغه معلوم نه دی ضربنا موږ وخلې شو په تیره شوې زمانه کې نو دا موږ سره د ماضي معلوم نه د ماضي مجهول صيغه جوړ شوې نو ماضي مجهول صيغه د واحد مذکر غائب ضربا هغه یو سړی وخلې شو بیا تسنیه مذکر غائب د مجهول صيغه ضربا هغه دوه سړی وخلې شو
بیا د جمع مذکر غایب د مجهول صيغه ده ضربو هغه ټول سړي وخلی شو بیا د واحد مؤنث غایب مجهول صيغه ده ضربت هغه یوه ښځه ووخلی شوه بیا تسنیه مؤنث غایب صيغه ده ضربتا هغه دواړه ښځې ووخلی شوې بیا جمع مؤنث غایب مجهول صيغه ده ضربنا هغه ټولې ښځې ووخلی شوې بیا د واحد مذکر حاضر صيغه ده ضربتا تو وخلی شوې بیا د تسنیه مذکر حاضر صيغه ده ضربتما تاسو دواړه ووخلی شوې بیا د جمع مذکر حاضر صيغه ده ضربتم تاسو ټول سړي ووخلی شوې بیا د واحد مؤنث حاضر صيغه ده ضربتي ته یوه ښځه ووخلی شوې تسنیه ده ضربتما تاسو دواړه ښځې ووخلی شوې جمع ده ضربتن تاسو ټولې ښځې ووخلی شوې واحد متکلم دی ضربتو زه ووخلی شوم او تسنیه و جمع متکلم ده ضربنا موږ دوه یا ټول ووخلی شو نو دا زمونږ د باب اول څخه کوي فعل ماضي مجهول ثلاثي مجرد صحیح از فعل يفعل دا دغه نه د مجهول صيغې وي نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام